قیامت پناه راځي چې پلار سکه پلار پسې خپل سولس کلنه لور سره یعنی زنا کوي. عزتمن شپږ میاشتې سر سره وساته کشانته غلط کار کړ. اخر پولیسو ته پته ولګېدله او پولیسو دا کسان یعنی ښځه او خاوند دواړه اوچت کړ. مینهوالو په کومه طریقه یې ورسره کول چې د دې جینۍ دا خبرې وویل چې په کومه طریقه ورسره خپل سکه پلار دغه شانتې غلط کار کوي. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم څوک چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي یا د لم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. خپل یو سکه پلار 15 کلنې لور سره تازه بس پیغله شوې وه. د دغه جینۍ سره د شپږو میاشتو نه غلط تعلقات په دغه طریقه باندې چې په دې کې ورسره د جینۍ مور هم شامله وه. نو د دې سړي خپله ښځه وه دا نه وګین چې یا مړه شوې وه یا راته کتلې وه. د هغې په موجودی باندې دې زناور به خپلې لور سره بار بار غلط کار کول. لور به یې د شرمه اسم نه ویله. ځکه عزتمنو چې هر کله چې په بچو باندې څه داسې واقعه راشي نو هغه خپل مور او پلار سره هغه خبره شیر کوي شانتې دې سره پلار ته شانتې غلط کار کولو او نو مور هم ورسره په دې کې شامله وه چې دا خبره دې اخر دا خبره چا سره هېچا سره هم نشو شیر کولی ځکه چې د کور سربراح ورسره همدغه شانتې غلط کار کولو دې به موږ ته د مجبورۍ نه یعنې غاړه عزتمنو اخره کې پولیسو ته پته ولګېدله. پولیس راغلل او ښځه خاوند دواړه یې اوچت او هغه ماشومه یې اوچته کړه. هغه ماشوم یې په خپل انټرویو کې همدغه شانتې ویلې چې زه خو په دې کارونو باندې نه پوهېدم چې دا ما سره څه کوي خو د اخر پوه شولم چې یعنې تاسو دې ځي ته زه راوستم چې دا کار خو غلط. عزتمنو دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده او عزتمنو غټه خبره اوس دا ده چې ښځه او خاوند دواړه په جیل کې دي. دوی دې ارزوان کړي ځکه عزتمنو چې د خپلې د لور زندګي هم تباه کړله بغیر د سزا نه دې دا معاف نه کړل شي او دوی ته د غټ نه غټه سزا ورکړل شي. مینهوالو زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.